نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وخافت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی حدیث کی دنی کو بی بیانو ذکر کئی کما بی بی چه پنج وقتا مز کئی تا رمضان مبارک میاش راشی دا غیر اوجی نسی دا اللہ نه یریگی دا خاون خبر منی دا خپل شرمگاہ حفاظت کئی زندگی دا پردی او دا حیاوی او دا مڑشی او دا قیامت رسشی قیل لها دیت بویلشی ادخل الجنت او مبارکی بی جنت تا داخل شا جنت تزا من ای ابوابها الثمانیت شئتی پدیتو دروازو کی چی دکم دروازہ خوخی نیکی بی بی تبا دا جنت اتوار دروازے بیرتی حالانکہ انسان خو پیو دروازہ داخلی گی لیکن دیتا اعزاز و اکرام وی بادشاہان چیو دیتا دینو پٹول لارو ورطا خلقو دروازے جوڑ کری حالانکہ خو پیو لار تیر شی لیکن دا خاری ټولو بازارونو کې پردی لگی دلی آلالا کپڑی پہ خلقو ژوند کړي وی ګلونه پہ چولی مختلف رنگارنگ دروازے جوڑی وی دا دا اعزاز او دا اکرام دا پارا نیک بی بی اغا بی بی دا چه اغا دا خپلی پردی خیال ساتی اغا دا کور دا چار دیوارین بہر تنوزی اغا دا قرآن مجید پا دا حکم بانے عمل کئی وقرن فی بیوتکن اللہ تعالی بی بیانو توئی پا کورونو کے اسی گئی او پردہ کوئی نن سبا دا انگریزانو دا وجنا او دا انگریزی تعلیم دا وجنا ډیری خزی په اسلام اعتراض کئی چې دا خزی دا پردی دا وجنا دا ډیرو علمی ترقون لگیا دا محروم شوا انگریزان دا پروپیگنڈا کئی دا دین دشمنان دا پروپیگنڈا کئی چې خلقو مسلمانانو دا خزا پکور کی قیده کړی دا دای بند کړی دا دای وینځ کړی دا د هیڅ ترقی ونکا خزه ته پکار دا چې دا بهر میدان تراوزی او د سړی سره څنګ پسنګ پکار کې شریکي سړی ملازمت کول شي ولا خزه ملازمت نشي کوله اغا دکان کئی خزا دکان نشی کولے سڑے زمیداری کئی دا زمیداری نشی کولے خزا تا پکار دا چی دا دا سڑی سرا بالکل نیغا صف پا صف ادری گی اسلام خزا پا قید خانہ کے بندئی دا طالبانو حکومتو پا دی پیخور کی دا طالبانو نمائندگی و اتفاقا زمتلم انگریزان رالل یو افغان ترجمان راغے چیرا اخباری نمائندگان راغلی دی تاسو سره ملاویگی دا طالبانو مشر ورتوی چرا دی سی بیا غراغے یا غی سره یو خزم دا طالبانو خزم را دی بیا رالا کاغا بورخه کی وی طالبانو بورخه کی دم نرازی زور سرو میں لکه خیر ده بورخه کې دی راشي کنه چې په پرده کې یو انګریز راځي خو راځي شي دا په بازارونو کې خدای چې په بورخو کې ګرځي زما د وینا د وجنه هغه خدای ته اجازت ورکو هغه مراله او داسې بورخه ورته کتلی و چې تاوی بس
د سید د کور بی بی دا یا د چا قاضي لور د ځان سم پټ کړو کېناسته نو ټول نه مخکې هغې خبرې شروع کړي ما په زندګۍ کې وی چېرته مخ نه دی پټ کړی زه دا محسوسوم چې تاسو ده لکه په جیل کې بنده کړي ما او داسې او داسې او داسې د طالبانو هغې مشر ورته ښه جوابونه ورکړل چې موږ مذهب لرو زموږ تعلیمات دي زموږ شریعت دی زموږ قرآن دی زموږ حدیث دی په هغې کې رب العالمین جل جلاله چې کوم احکام موږ ته بیانوي موږ د هغې پابند وو دې وجه نه ښځه دا به په کور کې وي او دا به په پرده کې وي هغې ښځې هم دغه وي چې دا خو ډېر لوی ظلم دی ښځه هم پکار ده چې میدان ته راوځي دا د دې ښځو بېوقوفي ده الله تعالی فرمایي چې ما هر څیز کې جوړه جوړه پیدا کړې ده دا یوازې ښځه او سړی جوړه نه ده حیواناتو کې هم جوړه جوړه ده په ونو کې هم جوړه جوړه ده په ونو کې مذکر مي مؤنث مي شوه که مذکر ده ورسره یو شوه مؤنث مي په کجورو کې که یو کجوره مذکره ده بله مؤنث وي بلکې دا تمام کائنات جوړه جوړه ده څنګه ده ومن کل شیء خلقنا زوجین قرآن وی ومن کل شیء د هر څیز نه خلقنا زوجین مونږ پیدا کړي دي جوړه جوړه مشینونه نه ګوري هغې کې باقاعده پردې لګېدلي هره پرده په خپله دایره کې کار کوي انجینیر مشین جوړونکي چې کومې پرزې په مشین کې لګولې دي او فټ کړي دي په دغه طریقه به مشین چلیږي او که یو سړی خپله کاریګري پکې شروع کړي پیچکس راوالي او هغه یو پرده د هغه ځای نه بدلوي په بل ځای لګوي مشین به ځان ته وران کړی مشین به ځان ته وراني نو یقینا سړی او ښځه دا دوه پرزې دي او دا الله تبارک وتعالی دې دپاره پیدا کړي چې د دوی د وجې نه نسل انساني الله تعالی سیوا کړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي تزوجوا الودود الولود د هغه بیبیانو سره واده کوئ چې د خاوندانو سره مینه مي او بچي م راړي فإني أباهي بكم الأمم زه به په نورو امتونو باندې فخر کوم زما امت به ډېري نو د واده مقصد هغه اولاد هغه راړل دي او قرآن مجید وایي چې دغه ښځه تا لپاره سکن دی ستا دپاره د اطمینان او د خوشحالۍ او د تسلی او ذریعه ده نو که ښځه په خپله دایره کې لګیا دی کار کوي او سړی په خپله دایره کې کار کوي نو دا ګاډه به په دو پایو باندې په ښې طریقه باندې چلیږي د ښځې په ذمه باندې درې لوی اهم کارونه دي یو دا چې دا حامله شي او بیا د هغې نه پس وضع د حمل ده چې بچی پیدا کیږي بیا د هغې نه پس د بچي تربیت دی دا درې واړه خبرې ښځه کې موجودې دي سړی دا نشي کولی ښځه حامله شي خاوند د یو ښځې سره یو ځایوالی وکړو او نطفه لاړه رحم ته او بچی په رحم کې قرار ونیولو 9 میاشتې پس بچی پیدا شو د دې بچی پالنه دغه مور کوي تربیت یې دغه مور کوي نو په دې طریقه باندې ښځه دا به په کور کې دننه وي او خاوند هغه به دغې ښځې لپاره د نان او نفقې او د سکنا او د جامو چې کوم دی نو انتظام کوي قدرتی یو فاعلی بل منفعلی یو مؤثری بل مؤثری ګورئ نه یو سړی په ستنه باندې چې جامه ګنډي نو هغه ستنه ښه مضبوطه ده او جامه ورته باریکه ده که دغه جامه هم د اوسپنې په شان مضبوطه نو ګنډل به څوک وکړي ځمکه نرمه ده سړی په ټکټر یا پیلي باندې اړوي که دغه ځمکه هم د پالې په شان مضبوطه وي د اووي به څنګه کیدی شي په دنیا کې هر شی چې په بل کې اثر کوي نو هغې کې د قبولیت ماده پرته وي
دا غې نه پس هغه شی چې کوم دنو ترقي کوي نو رب العالمین جل جلاله دغه سړی او ښځه چې پیدا کړي دي د دوی بیل بیل داره کار دی او کنه ښځه ځان نه سړی جوړ کړي او سړی د ځان نه ښځه جوړ کړي لکه یورپ کې اکثر دغسې کېږي نو بیا د زندګۍ هغه ګاډه بالکل چې کوم دنو وراني بلکې انګریزان خلاصه ښځې ته د حق د طلاق حق ورکوي نو بلا کسان دغسې مطلق ګرځي ښځې طلاق ورکړي بل خاوندو کې هغې ته طلاق ورکو بل نو ما دا عرض کولو چې د بیبیانو بېله دایره کار دی د ښځې دپاره د کور زندګي د پردې زندګي د تقوا زندګي دا د هغې لپاره عزت دی ښځه چې د سړي کار کوي نو ښه نه ښکاري یوه ښځه ده مثلا په خر باندې بورا اچولي او چوکه ورسره ده او خر سړی ټولو په نظر کې سپکه راځي ښځه ده لګیا ده جانګۍ نیولي ده ایلي کوي د ټولو په نظر کې سپکه راځي ښځه ده پرېړه ولاړه ده او لګیا ده سودا خرڅوي ښځه چې د سړي کار والي د خلکو په نظر کې ښه نه راځي او چې سړی ځان نه ښځه جوړه کړي د ښځو جامې اچولي دي او دغه رنګې د ښځو په شان ماشوم لګیا د خپلې سینې سره لګوي چېرې د خپلې سینې نه ورته پی ورکوم تمامه دنیا به ورسره خندا کوي چې لکه ته الله تعالی سړی پیدا کړی ته به د سړو کار کوي او دا الله تعالی ښځه پیدا کړې ده دا به د ښځې کار کوي نو د موجوده تعلیم یافتو ښځو دا اعتراض بالکل بیجا دی چې موږ د تعلیم نه پاتې شو پرده تا د تعلیم نه منع کوي د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ په مخ د ځمکه د چا علم زیات دی اخو په پرده کې ده لیکن د علوم نبوت نیمه حصہ صحابه د ام المؤمنین حضرت عائشہ نه تپوس کوي لولي صحابه برالل پس دیوار د دیوال نه دی خو به تپوس کولو یې زمونږ موري ته زمونږ ام المؤمنین یو مسله مونږ ته پېښه شوې ده دا څنګه ده بیبي به د کور نه باقاعده جواب ورکو لکه مور چې زوی ته جواب ورکوي په زرګونو روایات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نه منقول لی او په زرګونو بیبیانې تقریبا یو نیم زر بیبیانې محدثین شماری چې دینه به علماو باقاعده په پرده کې حدیثونه وي د بدایع صنایع عالم د ښځه د بدایع صنایع به ورته هغې لیکلو ده به املا کولو هغې به لیکل عربي لیکل څه ټوکه ده د لوی لوی علماو لوړو هغه چې کوم دنو محدثینو ته سبقونه چې کوم دنو ویلي دي نو د ښځې په خپل کور کې اوسېدل او د ستر او د پردې خیال کول دا د ښځې لپاره د دارینو د سعادت خبره ده پیغمبر علیه السلام ځکه فرمایي ایما امرأة کمه بیبي صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي وخافت ربها د الله نه یریږي واطاعت زوجها او د خاوند تابعداري کوي وحفظت فرجها د خپل حیا خیال ساتي د خپل شرمګاه خیال ساتي قیل لها یوم القیامه دې ته به د قیامت پر ورځ وویل شي ادخلي الجنه من ای ابوابها الثمانیه شئت نن ښځه بالکل بار ته راووته او د ځان نه سړی جوړ کو تاسو ګورئ چې کومې ښځې کالجونو ته روانې وي اسکولونو ته ستر پرده نشته دی او دا مخې بالکل هغه بدنمکه ښکارېږي هغه حسن یې بالکل ویندله شوی او ډېر ظالمان ښځې ډمې راولي او ګډۍ یې دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده ته چې په خپله لور باندې خفه کېږي چې هغه یو میدان کې ګډېږي او خلک یې تماشه کوي داسې د بل په لور خور باندې شرم وکړه حاجي محمد امین رحمت الله علیه لوی مجاهد تیر شوی دی دا د تورنګزو حاجي صاحب خلیفه او یو ډېر لوی مجاهد انسانو
چرته به هم چې چا واده ته ډمې راوستې وي حاجي صاحب به ورغی مریدان به ورسره